د اختر د مونځ طریقه ملګرو ان شاء الله العظیم په دې نننی کلیپ کې به په اسانو الفاظو کې تاسو ته زه د غټ اختر د مونځ طریقه خیمه او په دې وجه درته خیمه چې غټ اختر را نږدې شو او ډیر زیات ملګري چې د میسیجونو په ذریعہ باندې د کالز په ذریعہ باندې پوښتنه کوي چې د غټ اختر د مونځ طریقه مونږ ته وښایي یقینا دا د طریقه چې دا اسانه ده او ډیرو مسلمانانو ډیرو ملګرو ته به یاد وي خو د اکثر ملګري په دې باندې تیروزي پکې ځکه چې دا د اختر مونځ دا په کال کې چې د یو ځل وي نو په دې وجه چې د اکثر ملګرو نه هیر شي نو په اسانو الفاظو کې تاسو د اختر د مونځ طریقه بیانوم د ټول نه مخکې مسله د نیت ته ګورئ ملګرو نیت چې دا د زړه ده ستا په زړه کې چې صرف دا راغلل چې یاره زه ځم د اختر مونځ ته د غټ اختر مونځ ته زه روان یم ستا په زړه کې دا خبره راتګ بس نیت وشو دغه رنګې که ته امام نو چې ستا په زړه کې صرف او صرف دام راشي چې یاره زه د غټ اختر امامتي کوم د غټ اختر د مونځ امامتي کوم بس ستا نیت وشو باقي په خوله باندې چې دی ویل چې دا لازم نه دي نو لہذا د نیت مسله خو دغسې هم حل شوه او تر دې پورې چې ته راشي او ډایرکټ ودرېږې بالکل څه ونه وی بیا هم ستا نیت چې دی دا وشو ځکه ته چې راغلی نو مونځ دپاره راغلی که نه چا سره میلاوېدو یا ملاقات ته خو نه راغلی خو چې ته راغلی عیدګاه طرف ته مسجد طرف ته بس دا ستا نیت وشو ورپسې 2 رکعاته مونځ دی جي 2 رکعاته چې دي دا ډک دي دا د امام صاحب سره دي او لہذا دا 2 رکعاته چې کله ته ودرېږې نو ته به سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک تر اخره پورې سبحان دي چې وویله د امام صاحب سره دینه پس به امام صاحب سوره فاتحه نه وایي څه به کوي 3 تکبیرونه به کوي 2 رکعاته مونځ د اختر او شپږ زائد تکبیرونه دي پکې 3 په اولنی رکعت کې 3 په اخرنی رکعت کې نو امام صاحب به د سبحان نه پس لاس اوچت کې الله اکبر تبه مور سره اوچت کې بیا بلاس چې دا پریک دی بیا بلاس چې دی اوچت کې الله اکبر بیا الله اکبر 3 تکبیرونه به وشي دینه پس به امام صاحب چې دی ودرېږي سوره فاتحه به شروع کی ورپسې چې کوم صورت امام صاحب وي هغه به وشي اول رکعت ته به لاړ شي رکوع سجده به وشي بیا چې دی بیا به امام صاحب راپاسېږي بیا چې امام صاحب راپاسېږي نو سوره فاتحه به ووایي سوره فاتحه نه پس به صورت ووایي هر یو صورت چې امام صاحب وایي د هغې نه پس به امام صاحب چې دی بیا لاس اوچت کړي دی ډایرکټ به رکوع ته نه ځي اکثر ملګري چې دی ډایرکټ رکوع ته لاړ شي رکوع ته به نه ځي بیا به څه وکړي بیا به لاس اوچت کړي 3 زائد تکبیرونه به وکړي الله اکبر لاس به پرېږدي بیا الله اکبر بیا به لاس پرېږدي بیا الله اکبر لاس به پرېږدي هغې نه پس څلورم تکبیر چې کله وکړي بیا به څه کې بیا به رکوع طرف ته لاړ شي بیا به هغې نه پس قاعده وشي او دغه رنګې به د اختر مونځ پوره شي بیا د هغې نه پس چې دی څنګه چې سلام واوړي نو ډایرکټ به پاسې نه خبرې اترې مبارکیانې به نه کوي بعضې خلکو کې دا مرضي ګپ شپ شروع کړي بیا دې نه پس به امام صاحب خطبه وي او دا خطبه اورېدل دا لازم دي خطبې نه پس چې کله دعا هر څه وشو بیا به راپاسېږي بیا چې چا سره اختر مبارکي کوي